السلام علیکم کورم نیوز نه اسلام ګل یم د ماشاءالله تاسو ګورئ مین ټل پړشنور روډ ده کوم څه یو خواړ شکل اختیار کړی ده تاسو په دې ویډیو کې وګورئ د روډ څومره بد صورتحال ده څومره مشکلات دي خلکو ته واحد اندیوال یاره ده د پر مې تګ راتګ دپاره ټول پر مې امدرفت بندیزې باندې کېږي د روډ حالت زار تاسو ګورئ هر څه تاسو ته مخامخ دي اندازه به تاسو ته دي لګېدلي وي چې څومره خلکو ته مشکل او تکلیفات دي د روډ خرابي وجې نه دا څوپرۍ نه تر هغه پړشنور پورې که تاسو وګورئ مختلفو ځایونو کې دا روډ ځای په ځای مات شوی ده بلکې زیاتره مات ده کوم څه د بارانو په وخت کې یو تناب شکل اختیار کړي څه هغه د وجې نه مشکلات ګاډو والا ته مسافرینو ته خصوصا کوم څه غټ ګاډي دي مین ټرانزیټ د خرلاچي بارډر په ترو چې کوم افغانستان ته کېږي هغه هم غټ ګاډي دغه روډ استعمالوي څه مختلفو وختونو کې مختلف مشکلاتو سره مخ شي بیا د دې روډ خرابۍ وجې نه په دې لارې باندې امبولانسز هم سي په دې لارې باندې د دې واکداران هم سي د دې ذمهواران هم سي هر څه د هغو مخامخ دي خو بدقسمتۍ نه هېڅ قسم ته توجه دې روډ ته نه ورکول کېږي څه د هغه وجې نه خلکو ته ډېر مشکلات دي ډېر تکلیف ده زه ولاړ یم کوم روډ کې چې کوم ځای باندې زه ولاړ یم دا کچره یې د کوم ټایم کې دغه روډ ریپیر کېدو جوړېدو نو هغه دوران یې دغه کچره راوچته کړه همدې ځای کې واچوله یو یې نه وړه هغه وجې نه د دې سره څنګ کېدلی او اوبو دپاره چې کومه جوړه شوې ده هغه بند شوه نو هغه وجې نه دغه روډ کې څه کله باران وشي یو تلاف جوړ شي مشکل خلکو ته جوړ شي که یو طرف ته خلکو ته مشکل جوړېږي تکلیف جوړېږي بل طرف ته د کور مې ښکلا کې هم بدرنګۍ راولي نو حکام نه ذمهدارانو نه دا خواسته څه دی په دې د ډېر زر غور وغواړي که څه د خلکو ته راحت هم میلاو شي او د علاقې په ښکلا کې هم اضافه وشي